او دې کې اشاره کوي د مذکور دو دلایل ته مخه ته چې کوم د الله تعالی په وحدانیت او د مرګ نه وروسته په دوباره ژوندون باندې کوم دو دلایل ذکر شو نو هغې طرف ته اشاره ده. نو لومبنۍ نتیجه دا ده چې د الله تعالی وجود دا یقیني دی، الله تعالی موجود دی، د الله تعالی وجود دا یقیني دی. لومبۍ نتیجه دا ده چې د الله تعالی وجود یقیني دی، بأن الله بشک الله تعالی هو الحق هغه حق دی، یعنی وجود یقیني دی. او دا د الله تعالی کمال ذاتی دی چې د الله تعالی وجود دا یقیني دی، واجب الوجود دی الله تعالی. د دې سره دویمه نتیجه ذکر کوي چې څرنګه الله تعالی په ابتدا کې د انسان په پیدایش باندې قادر و. الله تعالی دا انسان په ابتدا کې د خاورې نه پیدا کو یا د نطفې نه پیدا کو، بیا نطفه چې کوم دی هغه په جمع شوي وینې سره بدله کړله، بیا هغه جمع شوي وینې د غوښې په یو ټوکړې سره بدله کړله، او بیا په هغه ټوکړه کې الله تعالی ښکلې ښکلې سترګې، غوږونه، پوزه، مکمل انساني شکل یې وله ورکو. نو څنګه چې الله تعالی په ابتدا کې په دې انسان په پیدا کولو باندې قادر و، نو دکه شانتي دوباره پیدا کولو باندې هم الله تعالی قادر دی. یعنی دوباره به هم په قیامت کې دوباره ژوندي مړي به چې کوم دی دوباره ژوندي کوي. نو دا دویمه نتیجه وه. او دا چې کوم دی د الله تعالی د ړومبۍ کمال ذاتي و، او دا د الله تعالی کمال فعلی دی چې الله تعالی به مړي ژوندي کړي. نور هېڅوک مړي نشي ژوندي کولی سوا د الله تعالی نه، هېڅوک مړي نشي ژوندي کولی سوا د الله تعالی نه. تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام هم مړي ژوندي کړي دي، عیسی علیه السلام ژوندي کړي هو قم باذن الله، پاسه د الله په حکم سره، یعنی د الله تعالی ژوندي کړي دي. ژوندي کول او مړه کول دا په حقیقت کې الله تعالی کوي. واسطه دا ورله مثال په یو کس ټوپک رواني بل اولی، نو دا خو الله تعالی مړ کو دا کسو، خو دا کس ورله سبب او ذریعه وګرځېده. اوس دلته سوال پیدا کېږي چې کس الله تعالی مړ کو، نو بیا دا قاتل ولې ګنهګار دی چې الله تعالی وایي چې همیشه دپاره به دا قاتل په جهنم کې وي. نو موږ وایو دا قاتل په دې اراده باندې ګنهګار دی، د دې کس ته مرګ نیت کړی دی، په دې باندې ګنهګار دی، د خپل کوشش دغه د مرګ کړی دی، نور دا کس الله تعالی وجل دی په حقیقت. نو مړي الله تعالی ژوندګي ده د الله تعالی کمال فعلی دی. بېشک الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی. دا درېیمه نتیجه ذکر کېږي چې یو حقیقت په بل باندې بدلول، چې الله تعالی مخکې د ذکر شو وچه ځمکه کې حیات پیدا کو، وچه ځمکه الله تعالی په باران سره ژوندی کړله او د هغې نه زرغونه ګیا وغیره چې کوم دی راوختل. نو دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی، او څه چې کېږي دا د الله تعالی د قدرت ته لاندې کېږي. نو دا د الله تعالی کمال وصفي دی. نو دا درې واړه امور ثابت شو. الله تعالی په خپل کمال ذاتي سره متصف دی، الله تعالی په کمال فعلی سره متصف دی، او الله تعالی په کمال وصفي سره متصف دی. نو دا څلورمه نتیجه ذکر کېږي چې الله تعالی په خپل قدرت بالغه سره، په خپل قدرت کامله سره انسان په یو عجیب او غریب انداز سره پیدا کو. نو دا انسان چې پیدا کړی د انسان دا پیدایش دا عبس الله تعالی نه دی پیدا کړی. انسان د دنیا کې پیدا کړل د امتحان دپاره، نو د امتحان په دنیا کې واغستو، نو اوس به دې پیل کېږي او که پاس کېږي به، نو د هغې دپاره الله تعالی د قیامت ورځ پیدا کړې ده. ځکه چې انسان یې پیدا کړی دی، نو که قیامت نه وي د انسان پیدایش خو بیا عبس و، د دنیا پیدایش خو بیا عبس و، او الله تعالی د عبسیاتو نه او د لغویاتو نه پاک دی. الله تعالی یو عبس کار نه کوي. چې الله انسان پیدا کړل، دنیا پیدا کړله، نو د دې دپاره دا دنیا دارالامتحان ده. نو اوس د دې دپاره به د نتیجې او د ریزلټ روز الله تعالی خامخا پیدا کړي. دغه د نتیجې او د ریزلټ تېر ورځ ته قیامت ویلی شي چې ګنهګارانو ته به عذاب میلاویږي او نیکوکارو ته به د هغې جزاګانې او ثوابونه میلاویږي. نو د دې نه دا درېیمه نتیجه چې کوم دی ثابته شوله. اوس دا پنځمه نتیجه ذکر کوي چې څنګه الله تعالی دا ونې بوټي دا د خاورې نه چې کوم دی را پیدا کړي، د خاورې نه یې راوچت کړي، نو دغه شان دا خاورې شوي انسانان هم الله تعالی دوباره د دې خاورو نه راوچتي.
ما ته ذکر شو کنه چې الله تعالی په باران سره مړه ځمکه ژوندۍ کی او دغه خاورونه دا بوټي راوچت شي څنګه چې الله تعالی دغه خاورونه بوټي راوچتي بوټي را زرغوني دغه شان الله تعالی به دغه خاورونه د انسانان دوباره راپاسي نو دا پنځمه نتیجه چې کوم دی الله تعالی ذکر کړله دوباره چې کله نفخ ثانی چې کوم دی دوباره شپېلې اسرافیل علیه السلام بوږي نو په قبرونو کې چې څومره خلک وي دا ټول به د خپلو قبرونو راپاسي او نیغ به چې کوم دی میدان حشر ته روان وي